بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 92 نمبر درس دی او د وزن فعل د غیر منصرف قسمونه شروع دي. په هغې کې وزن فعل او هغه اسم چې الف لام په داخل شي، غیر منصرف چې الف لام یا مضاف شي نو هغې باندې حالت جر کې زیر راځي. او د وزن فعل کومه اسم چې د وزن د فعل په وزن وي نو هغه عموم غیر منصرف وي. نو فائدہ نمبر 4 کې دي کې د وزن فعل مطلب دا دی. د وزن فعل مطلب دا دی چې کله اسم د فعل په وزن وي یعنی د فعل په شان وي، لکه احمدو چې د افعلو په وزن دی، افعلو په وزن دی یعنی د افعلو په شان دی، یعنی د افعلو په شان دی. ٹھیک شو؟ نو احمدو ته وګورئ، احمدو دا د افعلو په شان دی نو ځکه دا غیر منصرف دی. اکبرو ته وګوره، دا هم د افعلو په شان دی نو ځکه دا غیر منصرف دی. حالت رفع کې به احمدو وي، حالت نصب کې به احمد وي او حالت جر کې به احمد وي. اکبرو به حالت رفع کې وي، حالت نصب کې به اکبره، حالت جر کې به اکبر وي. اصغرو چې دام د افعلو په وزن دی نو حالت رفع کې به اصغرو، حالت نصب کې او جر دواړو کې به اصغر وي. اعظمو دا د افعلو په وزن دی، د فعل په وزن دی نو ځکه دا به حالت رفع کې اعظمو وي، حالت نصب او جر دواړو کې به اعظم وي. احسنو دا د افعلو په وزن دی نو وګورئ دا احسنو او افعلو یو شانتی دي. دلته کې حمزه باندې زبر او په فا باندې فا ساکن او دلته حمزه باندې زبر او حا ساکن ده. الته په عین باندې فتحه ده، دلته په سین فتحه ده. الته په اخري لام باندې ضمه ده، دلته په اخري نون باندې ضمه ده. نو وګورئ د افعلو په شانته د احسنوم دی نو دا غیر منصرف دی. حالت رفع کې به احسنو وي، حالت نصب او جر دواړو کې به احسنه وي، د باندې تنوین نه راځي او حالت جر کې په زیر نه راځي. دا ټول غیر منصرف اسما دي ځکه چې د فعل په وزن دي یعنی د فعل په شان دي. ٹھیک شو؟ نو دا خو د وزن فعل خبره شوه. د وزن فعل مطلب دا دی چې کله اسم د فعل په وزن وي یعنی د فعل په شان وي. احمدو دغه شان، اسلمو شو، اسلمو نور داسې اصغرو وغیره دا څومره اسما چې دي دا ما کوم دلته لیکلي دي نو دا ټول د افعالو په وزن دي یعنی د افعالو په شانتې دي، د فعل په وزن دي نو ځکه دې ته دا غیر منصرف دي. یو خدا احمدو چې دا یو علم دی، علم اسم دی، د احمد د خلکو نمونه دي او یو د افعالو په وزن دی نو دوه سببونه پکې رالل. اکبرو دا وګوره، اکبر د بعضو خلکو نوم دی او بیا د فعل په وزن هم دی. اصغر د بعضو خلکو نوم دی، اصغر نو اسم هم دی او د وزن فعل هم دی. اعظم د بعضو خلکو اعظم نوم دی نو اعظم چې دی هغه هم د وزن فعل هم دی او اسم هم دی، اسم علم وي. احسنو چې دی دا عموم وزن فعل هم دی او د بعضو خلکو نومونه هم وي. دا فائدہ نمبر 5 وایي د هر غیر منصرف اسم په شروع کې چې کله د هر غیر منصرف اسم په شروع کې چې کله الف لام ولګي، د هر غیر منصرف اسم په شروع کې چې کله الف لام ولګي نو بیا په حالت جر کې زیر راځي. ٹھیک شو؟ چې دا یو اسم دی هغه غیر منصرف دی. ٹھیک شو؟ نو دا هغه په شروع کې د الف لام ولګو نو بیا په د حالت رفع کې به ضمه، حالت نصب کې به فتحه، حالت جر کې به بیا زیر لګي، کسره به پې لګي. ٹھیک شو؟ او یا چې د بل اسم د پاره مضاف شي، یا په الف لام ولګي شروع کی یا د یو بل اسم د پاره مضاف شي نو بیا په هم حالت جر کې زیر راځي. نو د الف لام مثال لکه ذهبت الى المقابر، دا مقابر دا غیر منصرف دی. ٹھیک شو؟ دلته په د باندې ولې زیر راغی؟ دلته ځکه چې په د په شروع کې الف لام ولګېدو نو الف لام شروع کې راغی ځکه د غیر د زیر قبول کو بیا. ٹھیک شو؟ نو ذهبت زلالم الى المقابر، قبرونو طرف ته، مقبرو طرف ته. ٹھیک شو؟ او د مقابر چې دا د مساجد په وزن دی، د مفاعل په وزن دی، دا جمع منتهى الجموع ده او ځکه دا جمع منتهى الجموع غیر منصرف وي نو دا غیر منصرف دی. خو په د باندې دغه غیر منصرف دی او زیر په ذکر راغی چې شروع کې الف لام ولګېدو. ٹھیک شو؟ د هر
غیر منصرف اسم په شروع کې چې کله الف لام ولګي نو حالت جر کې به بیا زیر راځي او کله الف لام پې نه وي کنه نو حالت جر کې به بیا زیر نه راځي ټیک شو او د مضاف مثال کله چې دغه نه دی دا غیر منصرف اسم دا چې کله مضاف شي د یو مضاف الیه دپاره نو بیا به هم دا حالت جر کې پې زیر راځي لکه صلیتو فی مساجدهم صلیتو ما منځ کو صلیتو ما منځ کو فی معنی ده کې او مساجد دا د مسجد جمع ده نو مساجد دا د مفاعل په وزن ده دا غیر منصرف ته غیر منصرف باندې زیر نه راځي خو دلته پې دا زیر ولې راغلی ځکه چې دا مضاف دی دا غیر منصرف دا مضاف دی او دا هم مضاف الیه دی هم مضاف الیه دی نو ګوره دا مساجد چې دی دا د دې هم دپاره مضاف شوی دی او بیا دا ولې حالت جر ته راوړېدلی ځکه چې د دې مساجد نه مخکې فی راغلی فی حرف جر راغلی نو د حرف جر د وجې دا غیر منصرف اسم دا مضاف دی د دې حرف جر د وجې پې زیر راغلی دی او د دې هم دپاره دا مساجد دا مضاف دی نو دا مساجد غیر منصرف دی په د زیر نه راځي خو چې کله دا مضاف شي او د ده نه مخکې حروف جاره وغیره وي نو بیا به هم پې الف لام دغه راځي حالت جر کې به پې زیر راځي او که دا مساجد د ده نه مخکې الف لام ولګي دلته کې المساجد شي نو بیا به هم پې حالت جر کې زیر راځي ټیک شوه لکه ګورئ المساجد حالت جر کې به نو بیا به مونږ وایو فی المساجد ټیک شوه دقه شانتې ګورئ المقابر مقابر د مساجد په شانتې ده نو ګوره دا چې مونږ فی د دې نه مخکې ولګو فی المقابر نو دا ګوره د باندې دا زیر ولې راغی دا خو غیر منصرف دی غیر منصرف باندې زیر ولې راغی ځکه چې د ده په شروع کې الف لام راغی نو چې کله د یو غیر منصرف اسم په شروع کې الف لام راشي نو هغه غیر منصرف به حالت جر کې بیا زیر قبلی ٹھیک شو نو دا د وزن فعل او د غیر منصرف باندې چې الف لام یا مضاف شي حالت جر کې بیا زیر راځي د دغه باسو نو د غیر منصرف ټول څونه باسونو ټول ختم شو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام